قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل له تدعو أمواتا فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. زمون بحث روان دی د موت او بیا د قبر او د برزخ د ژوند. دا حدیث کوم چې ما ولستو امام بخاری رحمه الله خپل صحیح کې دا باب عذاب القبر کې ذکر کړی. مخکې نه موږ دا بحث کړی دی چې الله رب العزت د مرګ نه وروسته د هر روح د هغه د جسم سره یو خاص تعلق پیدا کوي او د هغې تعلق په بنا باندې دا مړی ژوند په دې کې راشي او د هغې په بنیاد د لذت علم درد مصیبت اور راحت دا محسوسی. د علم کلام کتابونو کې دا خبره بالکل واضح ده چې یوزع فیه نوع من الحیات وبه یتلذذ او یتألم. مړی کې د ژوند یو قسم کې ښودی شي او د هغې په بنیاد باندې د لذت او علم تکلیف او راحت محسوسی. بحث ہمیشہ صحیح انداز کې کول غواړي داسې نه چې انسان د مخکې نه یو رای قایم کړي او بیا د هغې دپاره قرآن او حدیث کې راښکل کړي. دا د عقیدې مسله تر دغه ځای پورې دا عقیده ثابت ده. په دې وجه زمونږ شیوخو به دا ویل چې زمونږه د قبر په ژوند باندې ایمان دی لیکن د هغې کیفیت الله ته سپارو. په اختصار مختصر خبره د اختصار سره د بعضې خلقو رایه دا ده چې نه انسان چې کله مړ شي قبر کې کېښودی شي نو په هغې کې دنیاوي ژوند بیا واپس راشي. یعنې قبر کې چې کوم ژوند دی نو هغه دنیاوي دی جسدي دی. پکار دا و دی له څه شرعي دلیل پیش کړی. شرعي دلیل په دې باب کې نشته دی چې د انسان ژوند د قبر هغه د جسدي وي او هغه د دنیاوي ژوند وي. دا اوس د بعضې خلقو رایه ده لیکن په دې څه شرعي دلیل قایم نه دی. کم دلیل چې پیش کړي نو هغه دلیل دی کوم چې ما حدیث لوسته دی. دا حدیث صحیح دی د صحیح بخاری حدیث دی او باب عذاب القبر کې د دې تذکره ده. حدیث کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ بدر کې کله کفار مړه شو او یا کسان لګ بګ او یا کسان پای کې گرفتار شو نو دغه ټول خلک یو زوړ بندغار کوي کې ور واچول چې ته قلیب وي. قلیب باندې زوړ کوي هغه داسې کوی نه و چې چا کنسته و خو د سیلابونو د وجې یو څیز جوړ شوی یو کنده غوندې هغې ته قلیب وایي. په دې وجه څوک یې معنه کنده وکړي څوک یې معنه بنډغار کوی وکړي حقیقت یې دغه دی چې کله هغه خښ کړل ویې غورځول هغې ته یو بل د پاسه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې خوا کې ودرېد او هغې سره یې خبرې وکړې.
خبرې دا وې چې الله موږ سره کوم وعده کړې وه د فتح او د نصرت موږ ته میلو شو. لومبنی جنگ لومبنی غزا د اسلام او د کفر منځ کې موږ وګټله. فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، تاسو پروردگار چې تاسو سره کوم وعده د جهنم کړې وه هغه تاسو ثابت ومونده کوم نه مونده، هغه شان وشو که ونه شو. صحابه کرام تپوس کی چې یا رسول الله آیا تاسو خطاب او کلام مړو سره کوئ؟ دا خو مړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی دی تاسو نه خاوري ولکن لا یجیبون، لیکن دوی جواب نه ورکوي. دا حدیث دې حدیث مفهوم سره حافظ ابن تیمیہ او حافظ ابن قیم رحمهم الله هغوی د دې حدیث په بنیاد دا خبره کوي چې مړی د قبر په خوا کې خبرې اوري، سلام هم اوري او دارنګې د خپو کشار هم اوري. کم خلق چې هغوی قائل دي د سماع موتا چې مړی اوري هغوی د بل څه نه دي قائل، چونکې دا درې واړه څیزونه په احادیثو کې راغلي دي. کلام د مړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا دې حدیث کې ثابت دی. دارنګې د السلام علیکم ویلو او د سلام کولو حکم عام احادیثو کې ثابت دی مړو ته. دارنګې دا هم ثابت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا ژوندی لا د مړي د خوا نه تللی نه وي، د دې د خپو کشار دا مړی اوري چې ده ته فوراً ملائک راشي. دا درې احادیث دي. د دې حدیثو په بنا باندې د مړي خوا کې د هغه د قبر په خوا کې سلام د خپو आवाज اورېدل دا ثابت دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې هم اورېدلې دي. حدیث دغه فهمي. سوال دا دی چې آیا دا قیاسی مسله ده، یعنی عقلی مسله ده چې د دې په بنا باندې موږ نور څیزونه قیاس کو؟ درې تعلق غیب سره ده. او اصول لري د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک چې هر هغه حدیث چې هغه خلاف القیاس راشي هغه خپل مورد کې بند وي. په دې علما پوهېږي چې دې څه مطلب دی. اصولو کې دا جمله ویلې ده بار بار، لیکن د هغې امپلیمنټیشن نشي کولی. دعوه خو ډېره لري زه داسې یم زه داسې یم، وی د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم اصول دي د هغې مطابق مونږ ته دا حدیث ته حل کا. څه مطلب دی چې که یو سړی مړي ته ووایي چې ماله دعا وکړه، دا واوري؟ دا نه اوري. ځکه نه اوري چې په دې شرعي دلیل نشته. تاسو قیاسي مسله خو نه ده. که یو سړی مړي ته ووایي چې را مدد شي زما فلانی کار وکړي، دا نه اوري. ولې نه اوري؟ دا قیاسي مسله نه ده. غیب سره د دې تعلق دی په صحیح حدیثو کې د خپو کشار یا د سلام اورېدل ثابت دي، بل څه شی نه دی ثابت. په دې وجه د کومو خلکو چې دا رایه ده چې د قبر خوا کې مړی اوري نو هغې ته مونږ کافر یا مشرک نه وایو. دا چا غلط پیژنګلو کړی ده. ته چا چې دا رایه ده او دا تسلیموي لکه د سیدنا ابن عمر دغه رایه ده چې د قبر په خوا کې مړی سلام هم اوري او د قبر په خوا کې مړی د خپو کشار هم اوري. دا د نورو بې شمېره صحابه کرامو رایه ده. دا کفر نه دی. که یو سړی دا وایي چې هر څه اوري نه غلط کوي، ادې په دې شرعي دلیل پیش کړي. د دین مزاج دا نه دی چې یو سړی خپل مشران مخکې د دین مشران مونږه
تر امام ابو یوسف امام محمد پورې تسلیمو. هغه نه رستو خلق مونږ د دین مشران نه تسلیمو. که په دې کې د یو کس رائے دا وي چې او مړ هر ساوري هغه دې ثابت کیو سره دا خلق په دې نه پوهېږي چې طبقات الفقهاء څه شی دی، د کم کم فقیه قول زه به طور استدلال پیش کولی شم. بحث ګډوډ کی، بحث ګډوډول نه دي پکار. اسلافو کې چې څوک قائل دي هغه د دې قائل دي. احنافو کې مصیبت دارې چې دلته کې ځان ته حنفیم وي دیوبندیم وي، هغه د قبر خوا کې د هر څیز د اورېدو قائل دی. دا استاد اصول نه دي، دا د شوافی اصول دي. سبوکی چې څوک پیش کوي نا شافعي دی. دارنګه امام ابن تیمیه که څوک پیش کوي، حافظ ابن قیم پیش کوي، حنبلیان دي. د احناف مذهب دغه نه دی. خلط مبحثو کی او مسله ګډوډږي. ګډوډولو کوشش مه کوه. ځان په دې پوهه که چې یو سړی که هغه قایل دی د دې خبرې چې مړی د خپو کشار اوري او هغه سلام اوري نو هغه مسلمان دی. او د هغې بنا دغه احادیث دي. که یو سړی دا وایي چې نه هر څه اوري نو هغې دپاره به دی دلیل پیش کوي. ځکه دا قیاسي مسله نه ده، دا عقلي مسله نه ده، د دې تعلق غیب سره دی. د غیب باره کې یا موږ له الله خبر راکولی شي یا د هغه رسول صلی الله علیه وسلم، بل څوک خبر نشي راکولی چې موږ د یو مشر په بنیاد باندې دا خبره تسلیم کو. د سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا حدیث چې سیدہ عائشہ رضی الله عنها ته ورسید، هغې وفرمایل چې وهلا ابن عمر، ابن عمر ته دوکه لګېدلې ده، وهم ورته شوی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي چې انهم لیعلمون الان. دا د صحیح بخاری روایت. دا مړي چې کوم دی دی اوس پوهېږي چې زه د الله رسول وم او که نه وم. دا مړي اوس پوهېږي، دا کفار اوس پوهېږي. حساب کتاب دی سره وشو، نو دی اوس په خپل انجام پوه شو، دی ته به زما صداقت اوس معلوم شي او په دې هم دی پوهېږي چې د کفر څه انجام وي. سیدہ عائشہ رضی الله عنها د دې حدیث دا تعویل کړی. په دې وجه که څوک دا وایي چې مړی اډساوري نه، د دې دور خلک خلګي هغه ته دا معتزلي دی. عائشہ باره کې څه خیال دی؟ معتزله نه، افراط و تفرید کی ظالمان بحث کې نه خپل په بحث پوهېږي نه د بل چا د پوهولو کوشش کوي، نه د ځان د پوهولو کوشش کوي. عجیب خلق دی. د سیدہ عائشہ رضی الله عنها مسلک دار چې مړ نه اوري. بعض خلک خامخا کوشش کوي او دا ثابتوي چې عائشہ رضی الله عنها رجوع کړې ده. دا د ډېر بیل خلکو خبرې، رجوع کوم ځای کړې ده. دا غیر روایت اسناد لګو آیا پای کې محمد بن اسحاق دی، هغه عن سره روایت کوي. اصول لري چې مدلس عن سره روایت کوي مردود دي. علمی خبره باندې نه کوي. سیدہ عائشہ ته چې کوم نسبت ده فتح الباری کې نه زبرته ځای وخم چې سیدہ عائشہ رضی الله عنها رجوع کړی دا، هغه رجوع والا روایت ضعیف ده. دینو تپوسه چې تاسو په جهري منځونو کې د قرات خلف الامام ولنه قائل ته یو حدیث تره، د امام ترمذی حدیث تره، د امام ابو داود حدیث تره. دا حناف جواب دا غې نه داري چې د راوی محمد بن اسحاق ده، هغه عن سره روایت کوي. په دې وجه دا روایت قابل قبول نه ده. نو قرات خلف الامام کې چې څنګه تاسو دا غ روایت رد کوئ، د رجوع عائشہ والا روایت کې هم دا غ روایت له ترجمه اور کوئ. هغه مدلس ته مدلس خپل کمزوري استاد پټي، په دې وجه دا هغه مدلس معنعن روایت قابل قبول نه ده. دا علمي خبره ده، اوس پته لګي نه دی پوهېږي که نه پوهېږي. لوی لوی خلق دی دا غلطې خبرې کوي.
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا چې انکار کوي دا غي د انکار څه وجه ده د انکار وجه دا چې هغه فرمایي چې قرآن مجید کې فرمایلی دي چې انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور ته قبرونو والا ته نشي اورولې انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور او نه چاته اورولې شي چې قبرونو کې ته نه مړو ته اورولې شي قرآن کې دا بحث شروع کی بیا جی د سما نفی ده کړي اسما نفی ده دا ډېر کامل مخلوق خبرې قرآن کې د سما نفی مشته د اسما نفی مشته ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم البته سما نفی ده انك لا تسمع الموتى کې د اسما نفی ده ته ویلا سما اسما شروع کړي سما باندې پخپل اورېدل اسما باندې اورول یعنی دی ویل دا غواړي چې انک لا تسمع الموتى ته هغې ته نشي اورولې البته الله ورته اورولي شي دې ته وایي ډېر هوښیار یې ژوندي ته ته اورېسو یو سړی ژوندی دی هغه ته کلام زه اورم که الله ورته اوري سم د خدایتوب دا وکړئ اصول دا چې اسما نشته نو سما خود منفي شوه یو سړی دا خبرې کوي لیکن بل ته نه اوري نه بل اورېدی شي نفي د اسما لازم دا نفي د سما ده بار کې سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا هغه د سماع موتا منکر ده اوس افراد او تفرید ته پیژندل زمونږ رای دا چې مړی نه اوري او دا زما رای نه ده دا احنافو کې د اکثریت رای ده علماء دیوبند دارالعلوم دیوبند کې فتاوی کې دارنګه فتاوا رشیدیه کې د احنافو د اکثریت رای دا لیکل ده چې د احنافو اکثر پرې متفق دي چې مړ نه اوري لیکن دا یاد ساته چې یو سړی د قبر خوا کې د سما قائل وي هغه ته مشرک ویل کافر ویل دا ګناه ده غلطه خبره مه کوه دا ولې دې کې څه وجه ده هغه څیز چې هغه د صحابو زمانه کې اختلافي را روان وي او د یو صحابي نه د ګڼو صحابو هغه رایې وي هغې ته ته څه ګناه یا کفر نه شي ویلی د خبرې اصل نوعیت دغه دی پنجاب ته لاړ شئ دی نه یو لویه فتنه جوړه ده کم خلق چې هغې د دې قایل دي چې مړی اوري نه هغې ته حیاتیان وایي او چې کوم وایي چې نه اوري نه هغې ته مماتیان وایي حیاتیان لګي نه هغې مماتیان مشرک دي مماتیان وایي حیاتیان معتزله دي دا ښکلی اهل علم دي آیا دی کې یو کس الیس منکم رجل الرشید دومره هوښیار پکې نشته چې دا خبر وضاحت سره وکړي چې بعضې د قبر خوا کې د مړي د اورېدو قایل دي بعضې نه دي قایل صحابه کرام دوه ګروپه دي کم چې مماتیان دي هغوی دا اجماع سکوتي ده پرې چې مړي نه اوري اجماع سکوتي هم نشته دا غلطه ده خبره زما د خپل استادانو هم رایې دا ده بعضو چې اجماع سکوتي ده دا رایې غلطه ده د اجماع خلاف کفر دی قرآن نه معلومه ده یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیره د چا عقیدت کې دومره ور ډوبېدل چې انسان په هغې حق پرېږدي دا د مسلمان شان نه دی دا رایې غلطه ده صحابه کرام ډېر د سماع موتا قائل دي ډېر د سماع موتا نه دي قائل دا مسله د صحابو د زمانه نه مختلف فی ده چې کوم څیز د صحابه کرامو منځ کې مختلف فی شي اختلافي شي نو په هغې کم کوجارې چرن فیصله کوي چې فلانې په حق دی فلانې په باطل دی رایې غلطه ده دې کې اصولي خبره دا ده چې انسان دی په کوم څیز قانع دی په هغې باندې دلیل ورسره مضبوط دی په هغې قایل شي لیکن یو سړی د هغې نه دی قایل نه هغه ته ارخاء العنان په طور هغه ته مسلمان وایي او ثابتوي دی دا چې او د سره هم څه دلیل شته دی ما خپل رای تاسو ته ښکاره کړه موږ د سماع موتا نه یو قایل
موږ نه تسلیمو چې مړه اوري که بالفرض وایو چې اوري نو هغه څیزونه اوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې د هغې ثبوت شته دی چې یو سلام دی او یو د هغه د خپو د ژوندي د خپو کشار دی. اوس ابن قیم او ابن تیمیه هم د دې قایل دي. کتاب الروح خلک راغ ګرځي را ګرځي ودا کتل دی پوهېږي پې هم دکه بحث د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دی. هغې وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد سره د هغه د روح تعلق شته دی او د هغې په بنا باندې هغه د قبر خوا کې سلام اوري. دا ټول وایي خو د څه بعضې خلکو خیال لري کوم چې مونږ حیاتیان وایو چې نه نبی صلی الله علیه وسلم په قبر کې داسې ژوندی دی لکه څنګه چې دنیا کې ژوندی و حیات دنیوي ورته وایي. سوال لري چې حیات دنیوي حاصل دی نو ټول لوازم به د هغې راځي که به نه راځي؟ په دې خبره ځان پوهول غواړي چې نور ښکاره وي وریځ نه وي نو ستا به خیال ګرمي به وي که به نه وي؟ نور به تپش کوي که به نه کوي؟ دا لازمه ده د نور که یو سړی را وایي چې نور ختلی دی موسم یخ نه دی ډېر ګلی نشته واوره نشته دی وریځ نشته او نور کې تپش نشته نو دا صحیح وایي دا خبره چې حیات دنیوي موجود دی نو سره د ټول لوازم به راځي. یو شاګردان ته وایم بعضې خبرې هلته کې د ویلو نه وي چې د دې نه احمد رضا خان بریلوي تکړه دی په دې مسله کې. هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې ژوندی دی حیات دنیوي سره ان پر ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے شباشی فرماتے ہیں. تکړه سړی دی یعنې کومه رایې چې نو بلکل ثابتوي یې درته چې او بیبیانې هغه باندې پیش کولی شي قبر کې او دنیا کې چې هغه څه کول نه هغه هغې سره کوي په قبر کې. دا لازمه ده د هغې. زمونږ دا فروخ المعتزله حافظ ابن قیم وایي دا د معتزلو بچوړي دي. دي څه وایي دی وی قبر کې حیات دنیوي دی لیکن غیر مکلف دی. چې حیات دنیوي شو نه غیر مکلف ده که نه؟ دی وی حیات د نبی صلی الله علیه وسلم دنیوي حیات دی. دا مسله دومره اسانه مسله نه ده. خلکو دې نه قیسې جوړ کړه څوک یو خوراک کي څوک بل نه چا حقیقت کدلې چې اصل مسئله حقیقت سره په دې معتزلو کې څه معتزلو چې د هغې رایه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو د الله رسول نه دی پاتې اعاذنا الله منه. تر باندې معتزله رایو دا هغې دپاره دا د معتزلو چې کوم بچي دي دا ما قول نه دی دا ابن قیم قول دی. د معتزلو چې کوم بچي نه هغې دا ثابتوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې حیات دنیوي سره ژوندی دی لیکن مکلف نه دی. دا د فروخ المعتزله قول دی. دارن صاحبانو خپل کړی سینې پورې نیول دی. څوک چې دې مخالفت کي هغه ته معتزلي وایي. دا ته مسله نه ده معلومه ده سر نه کوم ځای نه شروع شوی. دا بحث اصل کې ما شروع کړی کال یو نیم مخکې د دې مسلې دپاره د دې وضاحت وشي. خبرې اصل نوعیت سره خلکو کوم خوا بودلې ده. په دې هر څوک پوهېږي چې د روح ځای چې کوم دی هغه ملای اعلی دی. روح قبر کې نه وي. قبر کې چې کوم جسد پروت دی کې دننه روح نه وي. که د یو سړي خیال لري چې د نبي صلی الله علیه وسلم جسد کې روح دننه پروت دی نو دې مونږ پوهېږي چې قرآن نه خو معلومه ده چې ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین. الله تا مونږ له دوه ژوند راکړي دوه مرګ دې راکړو. انبیا او روح چې هغې ته واپس کړی شو جوسه کې نو قیامت سره به دا واپس وځي که به نه وځي؟ نو کل من علیها فان څه معنا ده؟ سا به وځي. چې کله قیامت دوباره قایم شي حشر نو روح به بیا راشي که نو د خلقو د دوه ژونده دوه مرګي او د پیغمبر د درې ژونده درې مرګي د قرآن خلاف کوي. دا دنیایي ژوند مه وایه که
د روح د جوسی سره تعلق شته دی. تاسو ما اول کې ویلو زمونږ دا ایمان دی چې قبر کې ژوند شته دی. څنګه ژوند دی په کیفیت مونږ نه پوهیږو. اوس دی خامخا هغه دنیوي ژوند ثابت دی. حافظ ابن قیم خپل قصیده نونیه کې دی نه تپوسونه بیا کړي دي چې تاسو دا وایئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیاوي ژوند سره ژوندی دی، نو آیا صحابه کرامو خپل څه مشکل هغې له وړي دي چې یا رسول الله موږ ته دا مشکل ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مرتدینو خلاف غذا کول غواړي، موږ څه وکړو؟ خلافت باره کې زمونږ اختلاف دی، څه وکړو؟ آیا صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر د خوا نه د دې خبرو تپوسونه کړي؟ نو بیا هغه وایي چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیوي ژوند سره ژوندی وی د ځمکې د پاسه وی. والله هذه سنت الرحماني، زما د په الله قسمي دا رحمان طریقه دغه ده. بې تپوسونه کړي دي نه آخر کې وایي فما الحیات اللات اثبتتموها اوضحوا ببیانی. چې کله نه رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکت کولی شي، نه جواب ورکولی شي، نه دعا کولی شي، نه لاس پورته کولی شي، نه د یو سوال جواب ورکولی شي، نه فیصله کولی شي، نو دا کم ژوند چې تاسو ثابتوئ ورته دنیاوي ژوند وایه. دا مسله ډېره واضح مسله ده چې د قبر عذاب او د قبر راحت دا حق دی، زمونږ په دې ایمان دی. لیکن هغې ته مونږ حیات برزخي وایو، د قبر ژوند ورته وایو. مونږ ټول د مور په خېټه کې هم یو ژوند تېر کړی دی، هغه هم ژوند و. څه وخت پس 6 میاشتې پس 2 میاشتې پس الله مونږ کې روح اچولی و، لیکن مونږ ته نه دی یاد چې مونږ هلته کوم ژوند تېر کړی دی. هغه حیات دی، لیکن نه هلته کې څوک اورېدل کوي او نه به تاسو ته یاد چې تاسو د مور خېټه کې تاسو اورېدلي. مولانا محمد یوسف بن نوری رحمه الله تسکین الصدور باندې هغه تقریض لیکلی دی، خپل رائے پیش کړې ده. کتاب اول کې چاپ شوی دی. په کې لیکلي چې د انسان کم ژوندونه دي، نو په دې کې کامل ژوند خو هغه دی چې هغه د دنیا ژوند دی، د روح او د جسې ښه تعلق دی. اکمل ژوند هغه دی چې هغه د آخرت دی. لکه انسان ته هغه څه میلاویږي څه چې دی غواړي. لیکن د انسان یو 2 حیات نور دی، یو د مور د خېټې ژوند دی، یو د قبر ژوند دی. د مور د خېټې هغه ژوند لږ ضعیف دی او د قبر هغه ژوند اضعف دی. پته نه لګي چې اهل علم په دې جمله سوچ کړی دی که نه دی کړی. ضعیف معنی کمزور دی، یعنی هلته کې روح جسد کې دی هغه ضعیف دی، دلته کې روح جسد کې نه دی، دا اضعف دی، ډېر کمزور دی. لہذا دې ته حیات دنیاوي مه وایه. دا د برزخ یو ژوند دی. مونږ که دلته کې یو قبر وسپړو په هغې کې به نه عذاب ووینو نه په هغې کې جزا ووینو، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلي چې قبر کې جزا او سزا شته دی. مونږ مؤمنان یو، یو څیز مونږ نه وینو زمونږ په دې ایمان یې. دې ته وایي بن دی کې ایمان لرل د الله د رسول په خبره باندې. که د چا رایې رایي چې دی عذاب قبر نه مني، دا ګپ لګي، دروغ وایي. عذاب قبر چې څوک نه تسلیموي هغه موږ مسلمان نه ګڼو. راحت د قبر چې څوک نه تسلیموي هغه موږ مسلمان نه ګڼو. مونږ نصوصونه ثابتولی شو چې قبر کې جزا او سزا شته دی. د دې کیفیت سره موږ الله ته سپارو. فرعون دغه دی د مصر عجایب خانه کې پروت دی او قرآن نه معلومه ده چې فرعونیانو باندې الله بیګا او سبا عذاب ورپېښ کوي. څوک ویني هلته عذاب؟ هېڅوک نه ویني، لیکن قرآن مجید فرمایلی لہذا الله دروغ نه وایي. ایمان زموږ دغه دی. اختلاف په یو څیز کې دی، خامخا خبره بل خوا وځي او کوشش دا کوي چې خلک کافر وي. ته به ډډه وی لګی، ستا نه به تپوس کېږي دې باره کې چې د اهل علمو د منځ اختلاف له تا کم رنګ ورکو. اختلافي مسله وه د صحابه کرامو د زمانې نه. سیده عایشه رضی الله عنها د سماع موتا نه د قایل، هغه یې مړي نه اوري. سیدنا ابن عمر چې کوم روایت پیش کوي نه هغه وایي چې اوري،
ما ویل خبره مختلف فی ده که یو سړی قایلیږي نو د هغې دوو څیزونو د قایل شي چې په حدیث کې راغلي دي ځکه تعلق یې غیب سره دی قیاسي مسله نه ده که څوک نه دي قایل نو هغې د سید عایشه قول مخې ته کړی دی که څوک قایل دي هغې د ابن عمر قول مخې ته کړی دی په دې کې د کفر څه خبره البته د احنافو د اکثریت رایه دا ده چې مړي نه اوري علماء دیوبند کې هم د اکثریت رایه ده دا جدا چې خلک اوس المحند نه قرآن جوړ کړی المحند المفند یو کتاب دی په هغې څو علماو دستخط یې کړي دي نه فتاوا رشیدي ته ګوري نه د علوم دیوبند فتاوې ته ګوري المحند خلاف نه کوي چې زمونږ کابرو دې کې لیکلي چې مړی هر څه اوري غلط یې لیکلي دي د قرآن خلاف یې لیکلي دي د امام ابو حنیفه رحمه الله د اصولو خلاف یې لیکلي دي دې ته اختلافي مسله وایي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين